जहाद करेगी। यार मैं नहीं हूँ यार, बनाया मैं अभी पुलिस को बताता हूँ। पुलिस को बुलाओ पेंचोत। जमाइमा से भी मेरी मुलाकात हुई। दोस्तों, लंदन में नवाज शरीफ का जीना हराम करने वाले शायान अली ने जमाइमा के साथ मिलकर बाजवा डॉलर को जलील कर डाला। पीटीआई कारकुन शायान अली और जमाइमा ने बाजवा की अयाशियों की वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर क्या पैगाम दिया, जानिए इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बाजवा ने किस तरह मुल्क को लूटा और इमरान खान जैसे ईमानदार लीडर के साथ अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए शदीद जुल्म और सितम किए। जहाद करेगी। यार मैं नहीं हूँ यार, ठीक नहीं हो गई। आप वीडियो ना बनाए मैं अभी पुलिस को बताता हूँ। पुलिस तब बुलाओ, बुलाओ पुलिस को बुलाओ। दाऊगुर पाकिस्तान د पौज मशर کونی باجوا ټول مری کونه ورکوله وز دلته راغله د پاروپا کې کونه ورکوي پسپینه ګیره دا ورسره ناسته چې دا ښځه ده کلیسا ته ننوت کلیسا نه دما پې خیال لور نه دما پې خیال کلیسا ته ننوت کلیسا نه راوت وځي کلیسا په خوله کې ناسته دلته مې شاته پولیس کې دا پولیس نه ما په دې باندې شروع کوله دومره به مې ډبوله لکه خر دومره به مې ډبوله دلته مې شاته پولیس دي څلوېښت کاله دا په افغانستان کې نه ده په افغانستان کې دی نه ده جهاد روا ده او خپل لوري سیده سرتور سر ګرځي په نیکر کې ګرځي دلته چې لوري تاسو لیدلې دلته لوري مر سره وزوي مر سره وو دا زوی تاسو لیدلې لوري تاسو لیدلې چې په نیکر کې ګرځي تا پاکستان کی غریب عوام کے لوٹے ہوئے پیسوں سے باجوا عیاشیاں کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، جس پر شایان علی اور جمائمہ خان شدید غصے میں آ گئے اور سوشل میڈیا پر اپنی تصویر شیئر کرتے ہوئے بیان جاری کیا کہ پاکستان کی غریب عوام اس کی وجہ سے آٹے تک کے لیے ترس رہی ہے اور یہ چوروں کو مسلط کرنے اور اپنی جیب بھرنے کے بعد میں برانڈڈ کپڑے اور برانڈڈ شوز پہن کر کے ساتھ عیاشیاں کر رہا ہے۔ محترم نے پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت سے اتنی پراپرٹیاں بنا لی ہیں بیلجیم میں، دبئی میں اور نہ جانے کون کون سے ممالک میں کہ اب ساری زندگی عیاشیاں اور انجوائمنٹ کرتے ہوئے گزار رہا ہے۔ جس طرح عمران خان نے اس کے بارے میں کہا تھا یہ کرپشن اور چوری کے پیسوں کو حلال سمجھتا ہے، اس کی واضح مثال مختلف ملکوں میں اس کی عیاشیوں کی ویڈیوز کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ دوستو، اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔